اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمه طب پښتو یوټیوب چینل باندې تاسو ته مخاطب دی او نن چې په چینل باندې تاسو د پاره د کومې نسخې انتخاب شوی دی نو هغه سپدی ډول باندې ده چې دا نسخه به د مرهمو په شکل کې تیاریږي او دې ته به موږ وایو مرهمي چمبل او چمبل خو تاسو ټول پیژنئ کم چې په دې وجود باندې د خارق وغیره وي دا په هغې کې کار کوي نو اوس په دې نسخه کې به کم څیزونه یعنی کم چې د مرهمو دا نسخه ده دا خو ډېر عام څیزونه دي خو د دې به هر کس دا مطلب نه وي چې په دې کې خو دومره معمولي څیزونه دي دا به کار کوي او که به نه کوي نو دا خو چې کله تاسو ته د چمبل مسله راشي د دغې مرض سره ستاسو واسطه راشي او تاسو د دې لپاره د ډاکټرانو ته لاړ شئ او ګرانې دوايانې هم حاصلې کړئ او د هغې استعمال وکړئ خو تاسو ته خاطرخوا پیدا ونه شي نو په آخره کې بیا تاسو څه وکړئ د حکیم خوا ته راشئ او کله چې د حکیم خوا ته تاسو راځئ نو تاسو سره د حکیم دپاره بیا په جب کې اکثر د 200 روپو هم نه وي هغه هم تاسو ختمې کړي یعنې تش راشئ او بیا وایئ چې یاره حکیم صاحب په موږ باندې دا مسله د ډېرې پیسې رانه ولګېدې خو زمونږ دا مرض ټیک نه شو نو حکیم غریب به تاسو لپاره بیا څه کوي نو هغه به هم داسې نسخه تیاري او دا نسخه د دې لپاره زه بیانوم چې ولې زمونږ کوم علاقې دي هغه ټولې غریبې دي او کوم مریضان چې راځي نو هغوی سره دونه پیسې نه چې هغوی نه یو ګران نسخه ورته مونږ ورکړو نو دې لپاره زما کوشش دا دی چې هغه نسخې زه په چینل باندې وړاندې کړم چې هغه په ډېر کم قیمت باندې تیاریږي او که چیرې یو داسې مستحق راشي چې د هغه سره پیسې نه وي نو حکیم ورته دا نسخه فی سبیل الله هم ورکولی شي خو د دې به دا مطلب نه وي چې دا نسخه کې به اجزا کم وي ارزان وي دا به کار نه کوي دا به کار بلکل کوي خو په دې کې به موږ هغه څیزونه تاسو ته ښیم چې هغه به تریاقي مفردات چې موږ ته وایو هغه ټایپ څیزونه وي نو دا به ځکه کار کوي نو اوس زه راځم نسخې ته نسخه مرهمي چمبل په دې کې به کوم څیزونه تاسو ته پکار وي هغه تاسو نوٹ کړئ روغنی کنجد یعنی د کنزلو تیل به تاسو ته پکار وي 1 پاو او چلکې ریټه به تاسو اخلئ 1.5 پاو او موم به تاسو اخلئ کوم ته چې موږ دیسي موم وایو اوس دیسي موم څنګه تیاریږي هغه هم زه تاسو ته طریقه وښیم ډېر په اسانۍ سره تاسو په کور کې تیارولی شئ هغه به تاسو ته پکارېږي 1.5 پاو اجزا یو پیره بیا واورئ روغنی کنجد یعنی د کنزلو تیل 1 پاو چلکې ریټه یعنی د ریټې هغه پوستکي 1.5 پاو او موم به تاسو ته پکار وي 1.5 پاو کله چې دا درې څیزونه تاسو راواغستل نو اوس به موږ دویمې مرحلې ته ځو چې دا به موږ څنګه جوړو نو دا چلکې ریټه چې دا د ریټې دا پوستکي به تاسو په روغني کنجد کې واچوئ او پوخ پکې چې کله دا وسوځي نو بیا به راواخلئ یعنې د اور نه به دا لوښي راکوز کړئ او د کپړې نه به چاڼ کړئ نو چې کله تاسو چاڼ کو نو په دې کې بیا دا موم تاسو شامل کړئ چې کله پکې دا موم تاسو شامل کړئ نو ستاسو سره به یو مرهم تیار شي نو دا مرهمي چمبل دي چې دا تاسو سره اوس تیار دي اوس دا به څنګه استعمالوئ هغه هم تاسو نوٹ کړئ دا به د شپې کم چې متاثره ځای په هغې باندې به دا تاسو لګوئ او فواید خو د دې ځکه نه یم چې د دې د نوم نه دې فواید ظاهر دي چې دا به چمبل مکمل طور سره انشاءالله په یوه هفته کې دننه ختموي نو دا وه د نن ورځې یو مختصره نسخه خو دا نسخه د حکیم عزیز احمد چې د هغه تعلق د چکوال سره دی د هغه نسخه ده او 3 کاله مخکې دا هغه په یو ګروپ کې شیر کړې وه او د هغې نه پس دا نسخه ما راواخسته اول خو مې په کم مقدار کې جوړه کړه خو چې کله دې رزلټ ما ولیدو نو دا اوس زه د کیلوګانو په حساب باندې تیاروم او هر وخت په دواخانه کې موجود وي چې خرچه یې کومه ده او کم چې مریضان راځي که هغوی اوس نه کېږي نو هغه ته دا فری هم تاسو ورکولی شئ په آخره کې ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان